बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। द क़ुरबानी मुतालिक़ यो अहम सवाल दा दी कि पकमो जनावर बांदे क़ुरबानी कीगी और यानी पकमो जनावर बांदे क़ुरबानी जायज़ और दुरुस्त दा। और दोयमा खबर दादा कि दी जनावर द पारा सुमरा उमर शर्त और ज़रूरी दे। द दे मसले तफसीली जवाब दादी چې د کومو ځناورو قرباني جایز ده نو د هغې درې قسمونه دي. په هغې کې اولنی قسم دی اوښ او اوښه، دویم قسم دی چیلې ګډ او ګډه، او دې سره دریم قسم دی غوا غوی میخه او سنډه. او د دې ځناورو دپاره دا هم شرط دی چې دا ځناور ځنګلي نه وي بلکې دا په کورونو کې ساتلی شوي او انسانانو سره مانوسه ځناور وي. او د دې نه علاوه د هغې ځناورو چې کوم ځنګلي وي یا هغه ځناور چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه د هغې باره کې څه ثابت نه د هغې قرباني جایز نه ده. نو دا کم ځناور چې موږ مخکې ذکر کړ د دغې ځناورو قرباني جایز ده. او د دې نه علاوه چې نور کم ځناور دي، که اس دی، که چرګه ده، او که ځنګلي هرن سوی ده یا ځنګلي غوا ده، یا د دې نه علاوه نور هغه ځناور چې د هغې په باره کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه قولا فعلا یا تقریرا، یعنی نه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خپله ذبح کړې ده، نه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د هغې متعلق څه فرمایلی دي. او نن داسې څه واقع راغلی ده چې د دې تیر شوي او ذکر شوي ځناورو نه علاوه یو بل ځناور چا د رسول الله مبارک مخکې ذبح کړي او رسول الله څه ویلي نه، نو د دې نه خبرې نه معلومه دا شوه چې دا کم ځناور مخکې ذکر شو په قربانۍ کې صرف دغه ځناور ذبح کول جایز او درست دي. دې سره دویمه خبره دا ده چې د قربانۍ متعلق چې کوم ځناور ذبح کېږي د هغې متعلق یو څو شرایط دي. اولنی شرط دا دی چې د قربانۍ صحابې کم چې د قربانۍ کې ذبح کېږي اولنی چې دا حلال وي، حرام نه وي، لکه خنزیر. دویمه خبره دا چې معقول اللحم وي، د هغې غوښه خوړلی کېږي، د دې مقابله کې خر د هغې غوښه نه خوړلی کېږي. دریمه خبره دا چې دا ځناور پالتو یعنی په کورونو کې ساتلی شوي وي او انسانانو سره مانوس وي. نو لہذا اگر هغه حلال ځناور چې هغه ځنګلي دي په هغې باندې قرباني جایز او درسته نه ده. همدغه رنګې په اسمان کې چې څومره پرندې دي او څومره مرغۍ دي په هغې باندې هم قرباني جایزه نه ده. دویم شرط د قربانۍ د څاروو دپاره دا دی چې د هغې ځناورو عمر هغې حد ته رسېدلي وي کم حد چې شریعت دې دپاره مقرر کړی دی، یعنی د هر ځناور د ذبح کولو دپاره شریعت مطهره یو حد مقرر کړی دی. په هغې کې اولنی چې کوم دی اوښ او اوښه، د دې دپاره د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ذکر دی او د هغې نه ثابت دی. د دې دپاره د عمر حد کم از کم 15 کاله او د دې نه زیات چې هر څومره وي. او بله خبره په دې کې دا ده چې د اوښې ذبح کول د اوښ نه بهتر دي. همدغه رنګې غوا او غوی دې دپاره شریعت مطهره کم از کم 2 کاله او زیات نه زیات چې هر څومره دا عمر شرط کړی دی. نو هر هغه غوا غوی میخ او سنډه چې د 2 کالو نه کم وي په هغې باندې قرباني جایزه نه ده. د هغې دپاره کم از کم عمر 2 کاله چې پوره وي او د هغې نه زیات چې مخکې هر څومره وي نو په هغې باندې قرباني جایز ده. او د غوی په ځای د غوا قرباني افضله ده. او همدغه رنګې په میخه او په سنډه کې د مادې یعنی د ښځې د میخې قرباني افضله ده. بل د هغې نه پس دی چیلې او چیلۍ. د دې دپاره شریعت مطهره چې کم عمر مقرر کړی دی هغه کم سے کم 1 کال پوره چې دا چیلې یا چیلې کم از کم د 1 کال وي. که په دې کې د کال نه ورځ 2 هم کم وي نو په داسې چیلې او چیلې باندې بیا قرباني جایزه نه ده. نو کم از کم د چیلې دپاره چې کم عمر شریعت مطهره د قربانۍ په باب کې مقرر کړی دی هغه کم از کم عمر 1 کال دی. اگر چې هغه ښه صحتمند وي او د عمر نه زیاته معلومیږي بیا هم چې د هغې عمر د 1 کال نه کم وي نو داسې چیلې ذبح کول یا چیلې ذبح کول جایز نه دي.
څلورم په دې باب کې دی ګډ او ګډه. دې دپاره شرط دا دی چې د دې عمر 1 کال هم وي، لیکن په ګډ او ګډه کې شریعت مطهره لږ غونډه کې رخصت او اجازت ورکړی دی، او هغه دا دی چې هغه ګډ او ګډه چې د 6 یا د 8 میاشتو وي، لیکن هغه دومره صحتمنده او غټه او مضبوطه وي چې هغه د 1 کال ګډ یا ګډې سره پرېږدي نو فرق یې پکې نه لګي چې دا ګډ یا ګډه د 6 میاشتو یا د 8 میاشتو ده، نو په داسې ګډه باندې قرباني کول جایز دي. خو دا د 1 کال نه کم چې کم شرط دی او د 1 کال نه کم چې رخصت او اجازت شریعت مطهره ورکړی دی، نو دا صرف په ګډ او په ګډه کې دی، په چیلي او چیلي کې نه دی، او نه په دغه رنګې میخه او غوا کې دی، او نه په اوښ او اوښه کې دی. دا صرف د ګډ او ګډې سره خاص دی. او دریم شرط د قربانۍ د څاروو دپاره دا دی چې هغه د عیوب فاحشه نه، یعنې د غټو عیبونو نه پاکوي، یعنې هغه عیبونه چې په هغې سره د څاروي غوښه یا د هغې چربي وغیره متاثر کیږي، نو چې د داسې عیبونو نه دغه څاروي پاک وي، د دغې څاروو قرباني جایزه ده. دې سره یو بله خبره د قربانۍ متعلق دا هم ده، او دا د قرباني کوونکي دپاره خاص دا شرایط دي. د ټول نه لومړی د قرباني کوونکي دپاره شرط دا دی چې د هغه د دې قربانۍ نه خاص کر نیت د الله جل شانه رضامندي رضا حاصلول او د الله جل شانه حکم پوره کول وي، او که چېرې دې صرف د غوښې نیت کړی وي یا د غوښې نیت یې وي، نو د داسې کس قرباني صحیح او درسته نه ده. دویمه خبره دا ده چې د څاروي اخیستو په وخت کې یا کم از کم د ذبح کولو په وخت کې د ده دا نیت وي چې دا قرباني زه الله جل شانه د رضا دپاره کوم. دریم خبره دا ده چې په قربانۍ کې شریک د تمامو کسانو چې څومره کسان دي د هغوی نیت د الله جل شانه رضامندي وي او غوښه نه وي، نو لهذا په شرکاو کې که چېرته د یو کس هم د غوښې نیت و یا د چا د میلمستیا نیت یو پکې یا د دې غوښې د خرڅولو نیت یو، نو په داسې صورت کې د یو کس هم قرباني جایزه او درسته نه ده. نو لهذا کم ملګري چې قرباني کوي هغې ته دا خواست دی چې په قربانۍ کې د الله جل شانه رضامندي او بار بار خپل نیت چک کول او خپل نیت صحیح کول چې خپله قرباني هم خرابه نشي او د زموږ د استاسو د وجې نه د نور قرباني هم خرابه نشي. وما علینا الا البلاغ.